او رحیم کشرو خو بیا هم ډېر په جرأت سره او ډېر په احقاق سره او ډېر په ثبات سره دا مناظره کې ادله خور کړي دي دا وی هغه خلی چپ کړي دي زما دا نوم پکې یاد ساتي ښا چې سره زما نوم مفتی ګوهر علي شاه دی کې شاعتیان دي او نور نجدیان دي د ټولو ته زموږ دا خبره راغلی چې ان شاء الله دندان شکن جواب تاسو ته زموږ د مرګري سره زما درکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الانبياء احياء في قبورهم يصلون او كما قال عليه الصلاه والسلام. معزز و محترم ناظرین او سامعین او په موږ باندې ډیر ګران د اهل سنت والجماعت د حنفي دیوبندي عقیده مشترک مسلمانانو ورونو تاسو ته کو پته لګېدلی وي نو په کلام کې یو مناظره شوې وه د یو کشرانو له طرف نه زمونږ مصروفیاتو چې چا دا مناظره کړې وه هغه مونږ ته لا نور رسېدلي چوټیانې وې د مدرسې د هغې د وجې نه زمونږ دا بعضې خبرې لیټ شوې زمونږ دا خبرې چې لیټ شوې نو جانب مخالف د اشاعت والا کسانو یا د هغوی مشرانو په ناموزونه طریقه باندې او په بیجا طرفدارۍ کې حق ته باطل وي او باطل ته حق وي او چې چا دا شی ګټلی چې زمونږ مولانا مفتی سید حکیم مولوی صاحب او متعلم محمد رحیم محمودی دی هغه چې چا ګټلی هغې ته یو نسبت کو چې چا بیللی هغې ته بل نسبت په دې سلسله کې دوی راولګېدل او دستاربندۍ وکړې او مبارکبادۍ وکړې او هوهي وکړو حال دا دی دا مناظره په حیات النبي صلی الله علیه وسلم باندې شوې وه په دې مناظره کې زموږ له طرفه چې کوم ملګري دي د هغوی دلیلونه دي وکتلی شي څونه دلیلونه چې دي تقریبا 120 ادله په دې کې نه راغلي دي او جانب مخالف اشاعت والا یو دلیل هم په نفي کې نه دی ورکړی د هغوی چې کومه مدعا ده د هغوی په اثبات کې نه دی ورکړی چې نفي د حیات النبي د جسد عنصري نه کړی ده او په جانب مخالف کې زموږ له طرف نه په تقریبا 120 ادله سل ادله د سقو کتابونو د شرحو د تفاسیرو د فقهاو د متکلمینو دا پیش شوي دي په دې باندې موږ خپل جماعت ته تنظیم تحفظ عقاید علماء دیوبند ته او زموږ د جماعت دا کوم ملګري کشران او هغوی ډېر کشران دي په معنا د دې سره چې اوس سبقونه وایي یا سید حکیم مولوي صاحب خو مشر دی او رحیم کشرو خو بیا هم ډېر په جرأت سره او ډېر په احقاق سره او ډېر په ثبات سره دا مناظره کې ادله خور کړي دي دا وی هغه خلی چپ کړي دي او احقاق ما هو الحق ابطال ما هو الباطل کړي دي په دې باندې موږ ټول ملګري دوستان زمونږ د مدرسې ټول ملګري چې کوم دي او خاص کر د جامع تعلیم القرآن والسنه تنګي د طرف نه او د تنظیم تحفظ عقاید علماء دیوبند د طرف نه د خپل مرګرو ته مبارکباد وي په دې وته مبارکباد وي چې د دې خصم او د اهل باطل مقابله کې پاسېدلي دي ښکلي کتابونه ادلې ورکړي دي او الحمدلله هغې ته ښودلې ده چې حنفیان دیوبندیان دا په یو ځای کې هم چېرته ښکته نه دي راغلي او د حق د دفاع دپاره او د حنفیت او د دیوبندیت د دفاع دپاره به موږ هم دقه شانتې خپلې واقع او چارې او کوششونه جاری ساتو زموږ له طرف نه دې ته مبارکباد دی او دا د دوی ریهرسل دی انګلیش کې دې ته ریهرسل وایي ریهرسل عربی کې ورته تدریب وایي او په تاسو ته په خپل اصطلاح کې مشق وایي دا خو مشقوله ان شاء الله د دې نه وروسته به د دې دپاره دان شکن جوابات زموږ د ملګري ان شاء الله تیاری د هغې د انتظار کې یوازې دا مسله نه ده کې اشاعتیان دي او نور نجدیان دي د ټولو ته زموږ دا خبره راغلی ده چې ان شاء الله دان شکن جواب به تاسو ته زموږ د ملګري سره زما درکوي زما دا نوم پکې یاد ساتئ ښه چې سره زما نوم مفتی ګوهر علي شاه دی دا به درله درکو غم مه کوئ ان شاء الله وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه